ډېرو محترم مسلمانانو، نن داسې وظیفه دله در کوم چې روح به ستاسو خوشحالي، روح ستاسو جسم به خوشحالي، ستاسو زړه به خوشحالي، ستاسو دماغ او سترګو ته به یخوالی وشي، سکون به درته میلاو شي، زړه به دې مطمئنه، زړه به دې غني، زړه به دې بې پروۍ، زړه به دې خوشحاله انشاءالله. دا داسې عجیبه وظیفه ده محترمو. الا بذکر الله، داسې طاقتوره وظیفه ده چې دا هر انسان کولی شي، نارینه هم کولی شي، زنانه هم کولی شي، ماشومان هم کولی شي، بوډاګانې هم کولی شي. دا وظیفه انشاءالله تاسو وکړئ محترمو. ستاسو ټول مشکلات به الله تعالی آسان کړي. هر مشکل دپاره ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته پاورفل، ډېره زیاته قبول کړی شوې ده او زړونو ته اطمینان او سکون دا وظیفه ورکوي. او حاجتونه له داسې راټولوي محترمو، حاجتونه مخې سره ختموي، یعنی مخې سره حاجتونه پوره کوي، مشکلات ختموي، غمونه ختموي، دردونه ختموي، بې فکرۍ ختموي محترمو، خوشحالي زړه ته راولي، سکون راولي، زړه به مطمئنه او زړه به خوشحاله وي چې دا وظیفه م شروع کړه. انشاءالله ستاسو ټول حاجتونه به الله تعالی ډېر زر پوره کړي. او داسې زر به پوره کېږي لکه محترم مسلمانانو، لکه په اور چې اوبه اچي، لکه په اور چې اوبه اچي، داسې به زر زر ستاسو حاجتونه الله تعالی پوره کوي، ستاسو مشکلات به الله تعالی ختموي، ستاسو غمونه، فکرونه، دردونه به الله تعالی داسې ختموي. دا وظیفه د الله تعالی د راضي کولو وظیفه ده. دا وظیفه د هر غم او پریشانۍ ختمولو وظیفه ده. دا وظیفه محترمو د خوشحالۍ، د مسرت، د زړه د کوشادګۍ وظیفه ده محترمو. دا وظیفه په زړه کې او په جسم کې طاقت پیدا کوي. دا وظیفه په چهره کې، په مخ کې نور پیدا کوي، زړه هم نورانی کوي محترم مسلمانانو. دا وظیفه په رزق کې اضافه کوي محترمو. دا وظیفه چې دی دا په وجود کې میټاس راولي، زندگی تازه کوي، زندگی به دې خوبصورته وي. دا وظیفه محترم د الله تعالی د محبت وظیفه ده. دا وظیفه د الله تعالی د احساساتو وظیفه ده چې الله تعالی منګه پیدا کړې د هغې احساس په تاسو پیدا کیږي. دا وظیفه الله تعالی ته د رجوع کولو وظیفه ده محترمو. دا وظیفه الله تعالی ته د نږدې کېدو وظیفه ده. دا وظیفه د الله تعالی د پهچان وظیفه ده. د الله تعالی د غټو دروازو کولا وهلو وظیفه ده. دا وظیفه محترمو د عظمت او د هیبت د نورو خلکو په زړونو کې د فیدا کولو وظیفه ده. دا وظیفه محترم مسلمانانو دا زړه ته زندگی ورکوي. ګوره زړه ته هم زندگی دا وظیفه ورکوي. دا وظیفه د روح غذا ده. روح نه دی کوم چې زموږ په جسم کې دی، موږ چې په کومه باندې ګرځو، خوراک کوو، څښاک کوو، دا هغې روح له غذا ده، غذا خوراک دی. دا وظیفه محترمو د زړه زنګ صفا کوي، د زړه باندې هم زنګ لګي. دا وظیفه ګناهونه هم ختموي محترمو. دا وظیفه د اجنبیت ختمولو وظیفه ده. د الله تعالی په منځ او ستا په منځ کې چې کوم اجنبیت دی، یعنې ته الله نه پیژنې، دې وظیفې سره به ته خپل رب وپیژنې، خپل الله به وپیژنې. دې وظیفې سره محترمو د مصیبت په وخت کې به الله تعالی ته دروازې کولاوي، ستا مدد په الله جل شانه کوي. دې وظیفه کې الله تعالی د مسلمانانو دپاره خوشحالي ګدلې ده. خوشحالي چې ته کله د وظیفه کې په سختۍ کې، نو الله تعالی به تا بیا په خوشحالۍ کې یادوي. که په خوشحالۍ کې دې کوله، الله تعالی به تا بیا د پریشانۍ په وخت کې یادوي. دا وظیفه محترمو د الله تعالی د عذاب نه د بچ کېدو یوه غټه ذریعه ده. دا وظیفه محترمو د سکون او د اطمینان د نازلېدلو وظیفه ده. ته به سکون وي، اطمینان به وي. دا وظیفه د غیبت او د چغلۍ نه د بچ کېدو وظیفه. ته چې دا وظیفه کې چغلي او غیبت به هم تر دې نه الله تعالی ته حفاظت درکړي. دا وظیفه داسې ده چې فرشتې په داسې وظیفو باندې کولو والا باندې رحمتونه نازلوي. دا وظیفه داسې ده محترمه چې خود به خود به ته خوشحاله، ته خوشنصیبه انسان چې دا وظیفه ته کې دا کومه چې زه اوس ښیم. دا وظیفه محترمه د قیامت په ورځ چې ټول خلک به په حسرت کې وي، په پریشانۍ کې به وي، په غم کې به وي، ته په دغه ورځ باندې هم خوشحاله وي. دا وظیفه محترمو دا د په تنهایۍ کې چې چا وکړه، د قیامت په ورځ به الله تعالی په
سوري کې به ته راشي. دا وظیفه چې کوم انسان کوي هغه ته الله تعالی بهترینې بدلې ورکوي. دا وظیفه د ټول نه اسانه عبادت دی. دا کومه ده چې زه اوس ښیم، دا وظیفه د جنت ذخیره ده، د جنت ونې دي، د جنت باغونه دي، د جنت ښکلې شنې فضاګانې دي. دې وظیفه باندې چې کوم سم الله تعالی ورکوي هغه په بل څیز باندې نه ورکوي محترمو. دا وظیفه چې څوک کوي د دی به د غفلت نه الله تعالی بچ کوي، د بدبختۍ نه. اکثر وایو که نه دا انسان ډېر بدبخته دی، الله تعالی به د بدبختۍ نه تاسو بچ کړي. دا وظیفه چې د محترمو دا انسان ته آرام ورکوي. ستا په زندګۍ کې به آرام، سکون، خوشحالي وي. دا وظیفه په دنیا کې نور دی. نور پیژنې؟ مخکې به د نور. دا وظیفه د ټولو وظیفو د ټولو اعمالو سرداره وظیفه ده. دا وظیفه هغه وظیفه د محترمو چې په زړه کې د کم کمی وي هغه به الله تعالی دې سره پوره کوي. دا وظیفه چې ده ستا په ذهن کې چې کم خیالات راځي، ته ټینشن کې، ډپریشن کې، سوچونه کې، دا به ختموي محترمو. دا وظیفه داسې ده چې زړه به دې د غفلت د خوب نه راپاسي الله تعالی په دې وظیفه باندې. دا وظیفه داسې ده چې محترمو دا د معرفت او د روحاني حالاتو پیدا کېدو وظیفه ده. دا وظیفه الله تعالی ته انسان نږدې کوي. دا وظیفه الله تعالی د غلامۍ نه الله تعالی اسادي. مال لکه څوک چې مال خرچه کوي، یو انسان دی ډېرې زیاتې روپۍ خرچه کوي، پیسې ورکوي، صدقې ورکوي، خیراتونه ورکوي، زکاتونه، بل انسان دا وظیفه کوي، دا انسان ته بهتر دی. دا وظیفه چې د محترم مسلمانانو دا د شکرګزارۍ اصل چهره ده. دا وظیفه چې ده نو محترمو دا هغه وظیفه ده چې په دې سره به ستاسو ژبه یعنې لنده وي. دا وظیفه هغه وظیفه ده چې د زړه سختي به د الله تعالی لرې کړي، زړه به د الله تعالی نرم کړي. دا وظیفه هغه ده چې د زړه دپاره شفا ده، زړه کې د کم نقصاناتو شفا ده. دا وظیفه هغه ده محترمو چې د الله تعالی د دوستۍ بنیاد دی. دا وظیفه هغه ده چې ټول نعمتونه په دې باندې حاصلیږي، ټول مصیبتونه په دې وظیفه باندې الله تعالی ختموي. دا وظیفه هغه ده چې دا فرښتې هم کوي او فرښتې په هغه انسان باندې به برکات نازلي، رحمتونه پرې نازلي. دا وظیفه هغه ده محترمو چې دا په دنیا کې د جنت باغونه دي. دا کومه وظیفه چې ته زه ښیمه محترمو دا د فرښتو مجلسونه دي. دا کومه وظیفه چې ته ښیم فرښتې هم د دې وظیفې مجلسونه کوي. او الله تعالی دا وظیفه چې څوک کوي الله تعالی د فرښتو مخکې په هغې انسانانو باندې الله تعالی فخر کوي. دا وظیفه چې څوک کوي نو هغه په خوشحالۍ باندې جنت ته داخلیږي. د تمامو ذکرونو دغه چې دی نو دا تمامو ذکرونو نه الله تعالی ته دا ډېره زیاته بهتره ده. الله تعالی اطاعت دی، مسلسل محترم مشکلات اسانوي، غم، خوف، یره ختموي. د آخرت کې به الله تعالی د ټولو نه زیات تا ته متوجه وي. الله تعالی به په تا باندې یعنې د جنت محلات په الله تعالی ستا د ذکر او د جهنم نه د بچ کېدو ذریعه د ډېرې زیاتې پیدې دي محترمو. صبر ته الله تعالی درکوي هر څه. دا کومه وظیفه ده؟ دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا وظیفه ده. یا سبحان